الرحمن الرحيم. باب الصلاة في الجبة الشامية. باب الصلاة في الجبة الشامية. غرض د امام بخاری رحمه الله په دې ترجمه سره هغه وضاحت د دې خبرې دی چې کما کپڑا چې جوړ کړي کفارو مجوسوي نو داغي استعمال جایز دی او پاغي کې منجز. او دویم مقصد په دې ترجمه کې دا دی چې اغا ثوب منسوج اولا قبل الغسل پاغي کې منجز روا دی، چون کې دلته قطعیت د طهارت وی او وهم د نجاست وی. نو د دې وجنه چې دا صفائی پاکه ده، یقینا د نجاست پکې صرف وهمونه دي او شک یقین نشي زایل کولای نو منځ پیروات. باب الصلاة فی الجبة الشامیه. نو لند حدیث الباب هغه کې جبه شامیه ده د مغیره بن شعبه پر روایت کې چې کم د تبوک په سفر کې معروف روایت ده فقضا حاجته علیه جبه شامیه. او اهل شام په دغه زمانہ کې دا نصرانیانو غیر دین اسلامی والو دا د نبی اسلام استعمال کړی دا نچوړ دا شو د صلات فی الجبه الشامیه د جواز قول د کړي، یعنی يجوز الصلاه فی الثوب التي فاغه جامه کې منجز چې هغه جوړول کفارو کړي. وقال حسن البصري فی الثياب ينسجها المجوس، جوړاغه چې هغه جوړ کړي وي مجوسیانو لم ير بها باطن. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. نو یادا چې بالبول کې الف لام عهدی واخلا ماحود پکې بول او ماکول اللحم او هغه طاهر په نزد ابن شهاب الزهري باندې، او که مراد د بول نه بول عام اخلي نو بعد ما غسله رستر دینه چې د وینځل بیا به استعمال ولا. وصلى علي بن ابي طالب في ثوب غير مقصور، او علي بن ابي طالب منځ کړه دے په یو جامه کې غیر مقصورن چې هغه غیر مغسوله وا جديده وا غیر مغسوله وا، لکه طبقات ابن سعد هذا درو روایت د عطا سے روایت ذکر کوي رأيت عليا صلى وعليه قميص قرابيس غير مغسوله نو. چا د غیر مغسول معنا په غیر مدقوق سرم کړی دا والے شوی په کوتکونو. نو چون کې هغه زمانہ کې جام بچینځل کېده داسې بوا ځکه ورته غیر مغسول وی غیر مدقوقه. نو مراد د غیر مغسول نه جديده غیر مغسوله ده. نچوړ د دې ټولو شواهدو دا دی چې جامه چې جوړ کړي کفار وی استعمال روا دی، او جامه چې جديده وی نوی وی بغیر د انځلو نه استعمال روا دی. بسم الله الرحمن الرحيم. به قال حدثني يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته عليه جبة شامية فذهب ليخرج يده دې مطابقت د باب شو فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. اگر روایت د جوربینو چې کم راځي هغه شاذ دی په مقابل د معروف روایتو کې د مسد خفین دا لا اقل خفین منعلین دي. باب کراهیت التعری فی الصلاة وغيرها. نه جراب منعل ورته ویل شي دي پوری چې کم بابونه لګولې شوی هغه په شرطیت د طهارت الثوب باندې. اوس
هغه ستر العورت چې کوم نه د فرایضونه ده پاغي باندې امام بخاری شروع کړي کراهیت التعرف الصلاه وغيرها پمانځ کې او یا غیر د مانځنا ځان لڅول چې کوم دي دا مکروه دي په قرات تحریم باندې وبه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجاره للكعبه دا په هغه وخت کې چې مبارک عمر کم دی او د کعبه بنا کېږي قریشیانی کوي وعليه ازاره فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارك دا دنا لګ عمر کې مشر دی کتاس پړدلې وی ازار خپل فجعلت على من کې وای کا پوغو دی خوي دون الحجاره لند د کانی نو خبوا او یا لو تمنای دی کاش کې داسې لیکړی وي نو فحله نبی اسلام غوس پړد فجعله ولا من کبه من کبه نو بس مبارک دغه وخت خو معصوم دی خو معصوم دی خدای تعالی ساتي فسقط مخشيا عليه بيوشي پراله بيوش پریوت فما رؤي بعد ذلك عريانا بیا کلم عریان نه دی لیدل شوی د دین اخذ کوي مطابقت پدې کې دی لانه عامه الاوقات ته حالت د منځوي کده غیر منځوي د بیا تعارین نه کړي ځکه چې ستر د عورت د فرایض نه او دا چې انبیاء علیهم السلام قبل النبوت والبعثت دای معصوم دي کنه ارای دا شاعر او دا چې معصوم د کبایر نه دی پیدایشي خو د صغائر نه معصوم نه دي او رای د ماتریدیانو دا چې د صغائر او کبایر نه معصوم دي سنسبت چوته شوی هغه خطیات سهو نسیان وی او هغه ته چې نسبت د ګنا نشي کېده باب الصلاه في القميص والسراويل والطبان امون کول په قمیص کې یوازې والسراویل یوازې والطبان طبان چوتی ته ویل کېږي سراویل صغیر چوته او دارنګ والقبا قبا چې د فروج ته ویل کېږي صوبن ضيق الكمين والوسط مشقوق الخلف دا غریوان نه دی دا شا اړخ کی وی دی ځای کی وی دا هزارګان خلکو دا کم چې کاروبار کوي دا افغانستان یا کابل یخنۍ موسم کې دا دیاړی والا خلک مولیدلی یو شی ځان نه تاو کړي کلک شا طرف ته راغلي دلی مودي نستونی ډیر څنګه پدې سینه کې دلته کلکی تړي دا ډیر مضبوط وي نو عامه چوغم چې دا خو چوغه خو مخه طرف تشکیدلی وي کنه هغه قبا نه دا قبا چې د فروج ته ویل کېږي صوب ضيق الكمين والوسط او مشقوق وي فی الخلف فشا اړه کې د غریوان وي د دې کې سرعت کېږي دا سم درویشي وي کار پکې خکېږي دا کابل کې ډېر استعمال لکه کتل می فارسی زبان یا د هزارګان داخله کې استعمالي وای ځانو دا په انفرادي صورت کې یا د دې سره معیت کې چې منځ قمیص مع سراویل وي او یا قمیص مع الطبان وي یا قبا مع سراویل وي یا قبا مع الطبان وي په دې شکل باندې وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد مراد دې ترجمه دار چې صلات مختص نه دی به ثوبین دون ثوب چې مطلق جامه او ستر د عورت پراشي منسکیږي عن ابي هريره قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الصلاه في الثوب الواحد فقال هو كلكم يجد ثوبين ثم سال رجل عمر فقال اذا وسع الله فاوسعوا جمعا بیا عمر فاروق سره تاسو کا اورته چې اذا وسع الله فاوسعوا چې تعالی پر اخر در باندې راوسته تاسو مې پراخ استعمالوي دا سيزونه دا خود غریبي حالت دا چې یو جامه کې بمونږ کېده او نبی اسلام تعلیمات د جواز د پاره ورګړي او چار کله پر اخر باندې رااله عامه الاوقات کې قسمه قسم لباسونه استعمالوي نو مونږ کې په طریقې او لا استعمال پکار لکه ګوره مکشوف الراس دا مونږ کول چې مکروه دي په اتفاق د علماو باندې هغه د عبد الله بن عمر څخه روایت دی یو سړی ولې د مکشوف الراس ولاړ دی وته په د وخت باچا ته په دې شکل ورشي هغه وینا وینو خدای تعالی دا غینم په عزت کې کم کاری تا ته چې باچا ته په دې شکل نشي ورتله باچایانو چرته راسي سرلوس سرزان ته پر خودل شو فقال اذا وسع الله فاوسعوا جمع رجل عليه ثيابه
دا اخبار بمعنى الامر کا ليجمع وقت توسع کې پکار د چې جمع کې هر یو کس په ځان باندې جامع خپلې صلى ليصلي نمونز دی کوي یو سړی فی ازار وردا وفي ازار وقميص وفي ازار وقباء وفي سراويل وردا وفي سراويل وقميص في سراويل وقباء وفي تبان چوته وقباء في تبان وقميص قال واحسبوا قال في تبان وردا. وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم تبا اغند محرم او لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس جيږي ټوپۍ ته وای یا کوټه شو چې عقلن سوي ملزق وي دی پوري ولا صوب مسو زعفران ولا ورق ځان ته وګل دي زیړ رنگ لري فمن لم يجد علم فليلبس الخف وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. وان نافع ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نو اخذ د دینه کوي چې هر کله چې قمیص د محرم د پاره استعمالول ندی پکار نو کچرته بدون القمیص من ناروا و نو محرم باندې به د قمیص پابندی نه وا ځکه به مون نشوي کېدی ورکی کنه دین یې اخذ کړی دی چې ګوره بدون د قمیص منځ کیږي ځکه په محرم باندې قمیص نشته قمیص بنا غوندي باب ما يستر من العورة دا الذي يجب ستر العورت هغه چې پټول شي د عورت نه نو من یا بیان دي تبعیضی دي هغه ته اندازه دا عورت بلند تاسو تراشی چې اصل کې عورت کله ما یستحیا منه د اظهار دا غینه چې حیا کولی شي زمونږ مذهب دار چې مادون السرا الى الركبه د نر د پاره د نامن اخکتا تر زنګونه پوری دا رای د جماهیروم دا چې خپل سره او زنګون به داخل دي کنه داخل پدې کې دایمه او چنا اقوال شته لند باب کې برازي باب ما یذکر فی الفخذ او د امام مالک سے مذهب دار چې اصل الفخذ دون سایرها د پتون انتها چې دا اخیری سر دا عورت ته وخته پتونم عورت نه دی او هر چې زنانه دا نو داغه د پر هغه ټول عورت دا سوا د وجهه مدور هغه مخنه سوا د کفین لرسغین او سوا د قدمین ال الكعبین چې دا غیسه عورت نه ده هغه کوم بیا علما لیکي چې په حالت د صلات کې کدا مکشوف شنو منځ کیږي حالت غیر صلات چې بهر توزی هغه عورت دي محمود الوسی سے تفسیر المانی کوي فساد ټول د مخ نه جوړيږي او د لاس او د خپې نه جوړيږي هغه دم پټ کی ادم نخکاره کوي هر چې حالت د منځ ده کې وختان لوت شنو مثال منځ نه کیږي نو کې اوسړې زنانې منځ کوي چې د مخ لوت یا قدمین او کفین لوت وي نو دغه صورت کې وایي چې به منځ کې دی شي او هر چې وینځه ده او شانت د رجل ده سوا د شاو د بطن دا غینا چې هغه په عورت کې داخل دي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال الصماء منع کړ د استعمال الصمانه استعمال یو خو التحاف او توشح هغه ته پرون ما معرفي کړو یو استعمال دی استعمال چې دی هغه یو د اهل لغت په نسبانه دی یو د اهل فقه په نسبانه یو دواړه مکروه غني او علت د کراهیت جدا جدا دی دویمه حاشیه تاسو معنی کړي هو يتحل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا ويشد على يديه ورجليه المنافذ كلها كصخره السماء التي ليس چې نه په لغه کانی کې تصوره او نه چاو دغه ته صخره سما دوی وي غټ صادر راوخله د دې سر د ریزینه او دا چې ښکاته چې سورور وي ښکاته ځان نه تاو کا لاسونو تم پکې منفذ نه وي کلک د ځان نه تاو کړی وي نو دا مکروه دی منع کړی د استعمال السمانه د اهل لغت ته استعمال السما وي دا ولی مکروه دی ولی کلړم راشي مار راشي د په هوام کې ستا خلاصون خدي پکې نو ته بیا غنه شي کوله پدی وجه مکروه او دویم چې دی غ استعمال السما په اصطلاح د فقهاو باندې دی
هغه دې ته ویل کېږي چې یو جامه کې ځان پټ کی او بیا د جامې د یو پیڅ کرا واخلي په یو وګي راواړي نو په دې کې د کشف د عورت خطر ده کی لنډ قبول سنې کنه نه سراویلی نه توبان وی نه ازار وی یو کپړه وی نو چې ته دا یو څنډه تیزه اوچته کې په وګي راواړي نو دې کې د کشف د عورت خطر ده ځکه منع راغلي فقهای دې ته وی وای يحتبي الرجل ومن کړه دې نه چې احتباو کې وسړې احتبا یو په ثوب واحد کې ده نه احتبا په ثوب واحد کې چې کومه ده دا مکروه ده او که ثوبین وی جامې دوی نو بیا دا ډیره د توازن است ده به ممدوح ده به صفاتونه راغلي پر روایتو کې احتبا څه ویل کېږي الجلوس علی الیتیه مع نصب ساقیه فلند اصطلاح د قنداریانو ناستا قنداریان څنګه کېنی کې ته قنداری وای اوس او یې غټی لمنی او بس هغه ځان نه چې کوم دی دغه کی قنداریانو دا هر مده ورته دا ډیر زیات داسې کېنی دا ناستا چې کله پرتوب وی یا ازار وی د قمیص نه لاندې دا ناستا د متواضعینو ده او دا په خطبه په حالت کې بم تاسو حدیثو کې ابو داود کې وتیر شوی صحابه کرام د احتباب په شکل کې ناستل دا ډیره د عاجزۍ ناسته ده حکمو کې چې منع راغلی دا په یو جامه کې ده یو جامه کې کله چې جامه یې ووي نو په دې کې دا ستر العورت خطر ده نو قول ان يحتقى لتوي ويحتوي بثوب او نحوه او بيده يجلس على اليتيه وينصب ساقيه دا احتمال ناست شو لان وي ما يحتوي الرجل في ثوب واحد ليس على فرج منه شيء او کچرتا جالن تنسوي نو بیا باک نه کوي ذا في ثوب واحد ليس على فرج منه شيء وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن لماس ونباز وأن يستبن الصماء وأن منع کړي د دوو بيعونه بيع د ملامسين او بيع د منابذين دا د جاهلیت د زمانه ته رواجونه او بيع وي د ملامست دوه طریقې وي یو طریقې دا و چې القى المشتري عليه حساتا او یادا چې نبذه البائع الى المشتري دا د منابذې دوه تعریف شو منابذه سوا چې دا څه به خبره ور سره کوله کانه به راواخسته د کپڑے تان یو شی باندې ودسی ورويش چې دا کانه په پاتان ولګي د عقد بلازم شو بین او انکار نشو کوله عرفا دا سوا ولی دا وشته زما دا کانه بلداستا شو کله بار څومره خو دې خو به وت اخلاص دې نه شو دا یو طریقه ده نبذو چې د مشتری د خوانه باغ کانه ورويشتل شو او یا بداو چې نبذه البائع الى المشتري دا تان مې راواخسته د سی به ورويشته واغله هغه به څنګه لاس سره ټچ شکله بس بیا به نور دا غو لکه وسم یو نیم دکاندار دلستان راکوس کی چې به نه اخري جنگ جوړي اما دې شي نه اخستې دي دا بو سخلي نو دا حق نه وي عقد خو واځ پر غرزول او راکوزول باندې نه تمامي ایجاب قبول خلانه نه شوی نو دا منابذه او هر چې لماسو هغه او لمسه المشتري لازم البيع چې مشتری به کله هغه لمس ک بيع لازم شوا د دې نه منع کړي خوای يشتمل السماء اشتمال السمانه منع کړي وای يحتبي الرجل في ثوب واحد ذا به قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ان لا يحج اعلان کون کې ورځ د اختر دا مخ کې نبی اسلام لګلیو چې موږ اعلانونه کو په مینا کې چې الله حج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبيت عريان دا موضوع ترجمه شوه قال حميد بن عبد الرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا دا صدیق اکبر سے بھی لګل امیر دا ده به رستو پسې ورلګل ده علي رضی الله عنه عادل ته شیغان دی ناخذ کې چې ګوره دا هغه امارت ختم کړي پسې ولېګل لکه دا دې مقصد نه دی الته رواج داسې و چې یو سړی انسان به یو خلکو سره یو عهد ماتو یو خبره به کوله نو هغه قوم کې یو علاقه کې رواجونه داسې و چې د اهل بیتونه یو کس به لېګلو یو ځل صدیق اکبر صاحب نائب ک
اشاره وشو چې زما نائب بدوي او چون کې رستو چې بیا څوک د اعتراضونه کې چې دا خو د قرآني سړی پکې نشته نو دا د تایید لپاره ورلېږلی حضرت علي صاحب فامره يؤذن ببراءه قال ابو هريره او بل دې کې فرق هم دی هغه لګلې شوی په هغه دوه ټکړو باندې دي چې لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان او دې لګلې شوی په براءت باندې دی براءت من الله ورسول سورۃ اول چې کومه ایتونه دي دی باندې لګلې شوی ده معنا ان ينتهي اهل منا يوم النحر لا يحج بعد الامر مشرك ولا يطوف بالبيت عريان باب الصلاه بغير رضا امر جائز وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ورضا ولما انصرف قلنا يا ابا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع قال نعم احببت ان يراني الجهال مثلكم رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا باب ما يذكر في الفخذ دلته تاسو امام بخاری متضاد روایت راخلی قال ابو عبد الله امام بخاری وی روایت شوه ده د ابن عباس ابن د جرحد نه د محمد بن جاحش د درو صحابه ای روایت د نبی اسلام نه په دی الفاظو کړي چې الفخذ عوره دا عورت ولیکن انس رضی الله عنه فرمایي چې حسر النبي صلی الله علیه وسلم الفخذی کشفو ک نبی اسلام د فخذ نه غ پرتګی تلری کوي ازار روچت کتل اوس د روایت دار چې فخذ عورت نه ده هغه درې روایت دا چې فخذ عورت ده نو قال ابو عبد الله امام بخاری وی وحديث انس اسناد سند پر حاضر قوی دي او حدیث د جرحد و غیره احوت عمل پاغي پکار دی حتی نخرج من اختلافهما وقال ابو موسی غت وذ ترجیح دی تور کې چې د عورت نشي قال ابو موسی غت النبي صلی الله علیه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان اذن مخ نو پټ کړي وقال زید بن ثابت انزل الله على رسول صلی الله علیه وسلم وفخذ ولا فخذ د پتون زما په پتون باندې آیت نازل شو چې فتقلت علی نو فما باندې بوج راغی حتی خفت ان ترد فخذی قریب و چې چقیدل او مات شو فخذ زما استدلال پر تام نه دی علامه عینی وای چې ممکن دی کې حایلو ازار بو پرتوک بو توبان بو نو دا خو ستا په دعوه دال نه دی فخذ کې اختلاف دی چې آیا دا عورت دی که عورت نه دی ابن جریر تبری داودی ظاهری امام احمد فی روایتین او ابن ابي ذئب او استقری من الشافعيه دوی وی چې فخذ عورت نه ده جمهور علما امام شافعی امام احمد قوی روایت امام مالک امام ابو حنیفه دی ټول ذهاب دي ته کې چې فخذ عورت درې مذهب د امام اوزاعی دی هغه وی عورت ده الا فی الحمام حمام ته چې دن نشو دغه ټیم کې به عورت نه ده خیر ده کدا لوت شي د دینه بغیر حالاتو کې عورت ده دا چې به عورت ګڼل دي سره او رکبه پدې کې بیا خمسه مذاهب جوړيږي یو معروف قول دار چې ما بین السره والركبه وهما ليس منهما د سرین اخته او د رکبین بر عورت ده خدا خپل رکبه او خپل سره عورت نه ده دا منقول دی د امام احمد رحمت الله علیه او امام زوفر رحمت الله علیه په قول کړي یو روایت د امام مالک ته هم پکې ده لکه پاس چې تاسو ته مویل چې امام مالک ته وایي چې اصل الفخذ دون سایرها دا عورت دویم قول دا دی چې هما عورت دا سرم عورت کې داخله ده او رکبم داخله دا قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دریم دا دی چې سره عورت ده رکبه عورت نه ده دا منقول دی د امام احمد ابن څلورم دا دی چې رکبه عورت ده سره عورت نه ده او پنځم دا دی چې قبل او دبر خاص مواضع چې دي دا عورت ده ورته نه عورت نه ده دا د استخری من الشافعیه منسوب قول دی درې احادیث په دې باندې دي چې دا فخذ عورت حدیث د عبد الله بن عباس ته چې دی هغه امام ترمذی د امام مجاهد پر روایت نقل کړی دی نبی اسلام فرمایل فخذ عورت او حدیث د جرحد امام مالک په موطا کې راخسته دی هغه روایت د زرعه دی عن عبد الرحمن بن جرحد او روایت زرعه کوي عن ابيه عن جده چې جرحد دی هغه وایي چې زما د نیکه د اهل صفونو او زه ورځ د نبی صلی الله علیه وسلم سره ناستم
او فخذي مکشوفه زما د زنګون ښکارې ده فخذ مې ښکارې ده پتون یادای دا مخکې خبره رکبه کې را لیکنه دلته اوس یوز کر فل فخذ پتون کې خبره ده رکبه کې مې مذهب درته بیان کړ چې غیر د رکبه او غیر د سرینه ده عورت دی دویم قول دا چې دا دواړه عورت دی امامونه مذهب شو دریم دا دی چې سره عورت نه دی رکبه عورت دی څلورم دا چې رکبه عورت نه دی سره عورت دی پنځم دا چې قبول او دبر نه بغیر یو عورت نه فخذ عورت نه دی او خپل فخذ کې داوودی ظاهری امام احمد یو روایت او امام مالک سے یو روایت استخری من الشافعیه ابن ابي ذئب قائل د ليس بعورتي جماهیر د عورت قائل دي نو دا جرحت وی چې زما د پتون مکشوف نو ما ته نبی اسلام فرمای خمر عليك فخذك اما علمت ان الفخذ عوره تنه پوهیږي چې فخذ عورت او دریم روایت چې د محمد بن جحش دی هغه تبرانی راخسته دی هغه وی زما دا پتون چې کوم د ښکارا شوی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ما ته امر وکړ چې غمر فخذک او وی فرمایل یا معمر غط فخذیک فان الفخذین عوره هغه روایت د محمد بن جحش دی د معمر روایت کوي وایذا وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال اخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا خيبر فصلينا عندها صلاه الغداة بغلس وركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحه وانا رديف ابي طلحه فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر اته وزغلو روانه کا فقصود خيبر کې وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم او موږ دومره جوخ روانو چې زما زنګنونه د نبی اسلام د فخذ سره لګیدل ثم حصر الازار عن فخذه بیا لري ک نبی اسلام ازار د فخذ خپلنا حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القريه فقال خربت خيبر ان اذا انزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثا قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد صلى الله عليه وسلم قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميسة يعني الجيش قال فأصبناها ونی ومونږه د خیبر لره عن وطن قهرنا بعضی سید صلح نیولې شوې ده فجمع السبي بیراغ د حیت الکلبی رضی الله عنه فقال يا نبي الله اعطني جاريه من السبي فقال اذهب فخذ جاريه فاخذ صفيه بنت حيي بن اخطب فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت ضحيه صفيه بنت حيي سيده سردار د قریظه او د نذیر ده ځکه چې پلار سردار ده دی لا تصلح الا لك دا صالحا نه مگر تاسو ته دا قال ادعوه بها روغ وړي غلرا سره ده دی فجاء بها ري واستد بيبي فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جاريه من السبي غيرها قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها ازاد کړه پني کوي واخستا فقال له ثابت يا ابا حمزه ما اصدقها مہر سور کا قال نفسها اعتقها ذات داغي ورته آزاد کا ذات ورته آزاد کا نو داغه امام احمد رحمت الله علیه وای چې غیر د پارم جایز دي چې یو وینځي د پاره په مہر کې اعتاق حساب کی او زموږ مذهب دار چې دغه مال نه دی او مہر مالوي او د خصوصیات د نبی اسلام نه دی هغه بدون د مہر نکاح کول شي او تزوجها حتى اذا كان بالطريق جهزتها له ام سليم مور د انس رضی الله عنه ورته جهاز د دیو کا تجهیز هغه ناوي چې جوړول شي فاحدثها له اضافتها له د شپې ور وست نبی اسلام ته من الليل کما هغه بیبي چې هغه ناوي کوټې ته بوزيږي ته زفافل کیږي فاحدثها له من الليل فاصبح النبي صلی الله علیه وسلم عروسا سبا ک نبی اسلام شاو یعنی د شپې د واده فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا سرمنا يخرقلا الاسترخان فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن غولي قال واحسبه قد ذكر السويقا تتوان میات کړ چې به چاره وړل قال فحاسو حيسن والوای جوړ کړه چې هغه مخلوط ور تمر او د غوړو د پنیر نه فكانت وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفيه بابن کی کم تصلي المرأة من الثياب وقال نو دې کې څومره جامو کې بمونځ کوي
نو دې کوم کچته یو کپړې ځان پکې پوره پټولې شنو کولې شي ځه لو وارد صدا في صوب جاز قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عروه وعائشه قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجع دې نه یاقص کړي دي چې دې پټي په متلحفات په غټو پړونو کې ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد باب اذا صلى في صوب له اعلام ونظر الى علمها چې وی غیلرا یو جامه چې وی غیلرا ته اعلام او د نظر کې علم دا غیلرا هغه پټو لري او د په مانځ کې فرق راځي نو مونږ په دې کې به مکروه دی هغه لري کې حدیث الباب نه پته لګي ځه وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابراهيم بن سالم قال حدثنا ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسه لا اعلام فنظر الى اعلامها نظره فلما انصرف قال اذهبوا بخميستي هذه الى بجهم نو یاداو چې بجهم چې هغه ورته را لېګلی و بجهم را لېګلی و نو ځکه بیرته دا ور واپس کړه چې دا ولېږي او الى بجهم او واتونی بان بجانیه بجهم او وروړي ماته ان بجانیه د بجهم تا نبی اسلام چې هغه ته دا کپړه راوړل نو دا ورته په بدل کې ام بجانیه ورکړه دا منسوب دی الی ام بجان دی یو زینوم دلته به جوړېده دا نو وروړي ماته به ام بجانیه بجهم او هغه ته منسوب کړه ځکه چې نبی اسلام ورکړي و دی وخت هغه مملوک و نو ماته واپس نه خپل کپړه راوړی ام بجانیه راوړی چې ام بجان مقام ته منسوبه ده او الته جوړېده فإنها الحتني آنفا صلاتي دا چې کومه خمیسه او صادر ما ترا کړیو ایسا اسود مربع چې هغه په غاړو کې پټی لري دی مشغول کمال د مانزه زمانہ وقال هشام بن عروه نبينا عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلاه فاخاف ان يفتنني چې ما واچي په فتنه کې او مشغول مې کې د حقیقت د مانزه نه بس دا کښته د څه ټیم ته راوته